نو کور په کور جماعت شو، نه پکې امامتي شته، نه پکې مونځ شته، نه پکې بانګ په ټیم دی، نه پکې اقامت شته، بس مزیدي. نو چې کوم ځای کې داسې جماعتي چې کې نه بانګ ویل کېږي او نه پکې مونځ په امامتۍ کېږي، نو دا د محلې عذاب دی. چې کې د دین کار نه کنه، نو علامات قیامت نه یوه دا ده چې جماعتونه به خسته خسته جوړیږي. وهي خراب من الهدى ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. جماعتونه به خسته آبادی، دین به پکې نه. نو لوی لوی جماعتونه جوړ کړه شاندار کنه، چې دین پکې نه، عبادت پکې نه، مونځ پکې نه، نو څه شی شو؟ او د الله یاداش پکې ته نه، نو څه شی شو؟ عذاب نه شو؟ نو ټول عزیز والے جماعتونه دي، پلان کې جوړ کړ، پلان کې جوړ، بیا عزیز شه کنه، بیا جیداد خرڅ کا او جماعت جوړ. نو خود منم کنه غیرت ته سلام کوم. دو بروان شي نو بیا روډ کې ولاړی کېره 100 روپۍ، کېره 500 روپۍ، موږ جماعت جوړو کنه. خزه له بنگلا په خپل جوړای، په خپل پیسو، او جماعت په خپل پیسو نه جوړای. ولې خو غیرت خوشته نه کنه، نه دار غیرت خبره سو کوي دی قوم ته چې او قوم جماعت ته خلکو خپل حق جوړیږي چې جماعت جوړ کی، د خوره جوړ کا، د برګوي جوړ کا، خو چې مز پکې کنه، دین خو پکې تای کنه. منګه کانو پکې چیغه وباسي، اب نه بانګ شته نه سو جماعتونه مالی دل سره مز پکې نشته، الکواله جو کړل ازوالیلا پلان کې جوړل شولې زنه شم جوړل زما چې درې زمانہ رب کړي، بیا ډالر ریالونه راو غواړه ا جوړ کا. جماعت والا پاره د اتفاق نه لپاره د بی اتفاق ہے. نن جماعتونه سبب بنیاد د بی اتفاق ہے، بی اتفاق په وجه جوړي. مفسرین کرام اکثر 98% یا 97% مفسرین لیکي چې یو جماعت جوړای او ځکه او هغه نه بل جماعت ته ضرر رسی، نو دا پشان د مسجد زرار دا 97-98 خدا داغه چاکار دغه تفاسیر ګوري، چې ګوري نه هغه غریب ته څه خبره ده، څه خبر ده په پوره سره لولې لایبرری خلکو ساتلې دي او بس یو نمایش ته شي نشته. دا چې قتل نو دا قوم به پویدو او د قوم ته هر مسله مناسب کوله، جو خلق بس نه څه په پویدو کنه. واړو ګناهونه دا الله معاف کوي، غټ ګناهونه توبې نه بغیر بیا پردې حق چې سو پورې تا ادا کړي نه نو نه معاف کیږي. بیا دارنګ وضاحت ما کړي ده مخکې چې مثلا موږ دې قضا کړي دي نو توبه وباسه، یا الله غ ټیم نه می قضا کو اوس ما دا وک دا نه چې قوم دې نه او توبه وباسم. زکات نه ادا شي 10 کاله 10 کالو زکات با ادا کی، توبه وباسي، یا الله ما نه غلطي وشوه، ما 10 کاله زکات لیټ کو.